بسم الله الرحمن الرحیم. عمران خان سابق وزیر اعظم پاکستان د 2023 نه په جیل کې دی. دوی ولی په جیل کې دي؟ د دې ګناه څه ده؟ د دې کیسونه څه دي؟ دوی خلاف څومره کیسونه رجسټر دي؟ تر اوسه پورې په کومو کیسونو کې سزا اورول شوې ده؟ د پاکستان د قانون مطابق د عمران خان په کیسونو کې سزا معطل کېدی شي او نور سیاسي قیدیان د دې نه مخکې زرداری، نواز شریف، جنرال مشرف یا نور کوم سیاسي قیدیان دې ته په پاکستان کې څه ریلیف میلاو شوی دی او دغه شانتي نور د سیاسي قیدیانو په حواله سره مونږ به نن زده کوو چېرې سیاسي قیدي وایسته کومو سیاسي قیدیانو ته په پاکستان کې مخکې ریلیف میلاو شوی دی، اوس عمران خان په څه طریقه باندې ازادېدی شي دا به انشاءالله تعالی موږ په نننۍ ویډیو کې زده کوو. عمران خان دا په 9 مئی 2023 باندې د پړومبي ځل گرفتار شو او بیا په دویم ځل باندې په 15 اگست 2023 باندې گرفتار شو او دغه وخت نه والا تر اوسه پورې هغوی په جیل کې دي. څه اهم کیسونه چې پای کې توشاخانه کیس دی. توشاخانه کیس ساده کیس دا دی چې سرکاري تحایف په کم قیمت باندې اخیستل، بیا په خپلو اساسو کې نه ښول او په دې کې عمران خان ته یو پیره 14 سال او بیا 17 سال سزا اورول شوې ده. دغه شانتي د دې خلاف بل کیس القادر ټرسټ 190 میلیون پاوند کیس دا د دې خلاف رجسټر دی او په دې کې دې ته 14 سال سزا اورول شوې ده. او بل یو انتهایی د اهم نوعیت کیس سایپر کیس ان سټیټ سیکرټ کیس چې د سټیټ سیکرټ هغه کوم سفارتي دستاویزات چې دي هغه لیک کول دا د دې خلاف الزام دی او په دې کې دې ته اول 10 سال سزا ورولې شو او بیا په اپیل کې هغه سزا معطل شو او بیا د دې خلاف د 9 مئی چې کوم د هنګامې او د وایلیشن او د سټیټ خلاف د سرګرمو د وایلیشن او د هنګامو په شکل کې د غي متعدد کیسونه د تر اوسه په عدالت کې روان دي او ټرایلز د غي جاری دي. بهرحال دا تر اوسه پورې د دې خلاف په کیسونو کې سنویت دي څومره کیسونه شوي دي نو د 180 نه زیات کیسونه د دې خلاف رجسټر دي. په دې 100 کیسونو کې خود د دې خلاف سزا ورولې شوې ده، په 100 کې لا نه ده ورولې شوې. مونږ د پاکستان قانون ګورو چې په دې کې عمران خان صاحب په کیس کې هغوی ته ریلیف میلاویدی شي. بالکل د CRPC سیکشن 426 دا مونږ ته وایي چې د عدالت سره دا اختیار دی چې دی د چا خلاف لومبنی عدالت فیصله وکړي، یعنی ټرایل کورټ. دغه ټرایل کورټ نه اپیلیټ فورم اپیلیټ عدالت د 426 سیکشن د لاندې هغه سزا معطل کولی شي او د اپیل د اورېدو پورې دا ملزم چې دی یا د مجرم چې دی په دې دوران کې نو دا عدالت ته دی سزا معطل کولی شي. خو دا هغې کیسونو کې چې پای کې د اپیل کوم قواعد چې دا مضبوطي او دا خدشمې چېرې په کیس کې ډېر تاخیر شوی دی یا څه د شک عنصر پای کې موجود دي او دغه شانتي دا د سټیټ خلاف نه، دا د سټیټ د سیکرسۍ خلاف نه، نو دا سزا معطل کېدی شي. خو په کومو کیسونو کې سزا نشي معطل کېدی د 426 د لاندې نو هغه د دهشتګردۍ کوم کیس چې دی او دغه شانتي کوم سنگین جرایم یا اپیل کمزور دی یا د ریاست د سیکیورټي مسله ده نو په دې کیسونو کې د 426 CRPC د لاندې سزا نشي معطل کېدی. اوس د دې نه مخکې چې کوم سیاسي قیدیانو اگر چې سیاسي قیدي داسې څه اوریجنل تعریف دا د قانون په ژبه کې نشته، خو چې د سیاسي اختلاف په وجه باندې یا د سیاسي دباو په وجه باندې په چا باندې څه کیس جوړ کړی شي یا سیاسي سرګرمۍ د وجې هغه باندې څه کیس جوړ کړی شي نو دې ته په قانون په ژبه کې یا په عامه ژبه کې خلک سیاسي قیدي وایي. اوس دا د چېرې د دې نه مخکې په پاکستان کې
آصف علی زرداری، نواز شریف، شہباز شریف صاحب، جنرل پرویز مشرف، یوسف رضا گیلانی او نور متعدد سیاستدانان دا سیاسي قیدیان په عامه ژبه کې دا ګرځولي شوي دي، خو دې ټولو ته ریلیف ورکړی شوی دی او په دې باندې د کرپشن الزام، د سټیټ خلاف د کارونو الزام او دا د چیرې ډیر نور هغه الزامات چې د قاعدې مطابق د 426 د لاندې په هغې کې سزا نشي معطل کېدی او ریلیف ته ملزم ته نشي میلاوېدی، خو دې سیاسي قیدیانو ته یا دې نه علاوه نور کوم سیاسي قیدیان چې دي هغوی ته دا ریلیف بالکل په پاکستان کې میلاو شوی دی. اخیره کې کنکلوژن زموږ د دې ننني ویډیو دا دی چې قانون د ټولو خلکو دپاره دا برابر پکار دی. په پاکستان کې چې د دې نه مخکې کوم سیاسي قیدیانو ته کوم ریلیف میلاو شوی دی، پکار دا ده چې هغه سیاسي ریلیف عمران خان ته میلاو شي، هغه سیاسي ریلیف بل هم هغې قیدي ته میلاو شي کوم چې د سیاست په بنیاد باندې په جیل کې دی. د پی ټی آی کارکنانو له څه پکار دي او د پی ټی آی پارلمنټیرین له څه پکار دي، دا به انشاءالله تعالی مونږ په نیکسټ ویډیو کې وایو چې د پی ټی آی کارکن او لیډرشپ چې هغوی څه طریقه کار اختیار کړي د عمران خان د جیل نه آزادېدی شي. وما علینا الا البلاغ.